أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين صدقت يا رب العالمين. دې ځاینا سورة الواقعه شروع کیږي او په لومبني آیات کې نوم راغلی دی اذا وقعت الواقعه او تسمیه الکل باسم الجز د دې وجه د دې ټول سورت نوم سره سورة الواقعه او دا سورت نازل شوی دی رستو د سوره طه نه په مکه مکرمه کې نازل شوی او واقعا اصل کې د قیامت یو نوم دی لکه څنګه چې د قیامت نور نومونه دي القارعه شو یوم التغابن شو یوم المیزان شو یا الحق وغیره دغه شان واقعا د قیامت یو نوم دی. نو الله رب العزت په دې لومبني آیات کې فرمای اذا وقعت الواقعه نو سر کې به دا قیامت سالامي مختصر ذکر کیږي او بیا به نور خبري بنیادی خبرې پکې او مکه د کم چې مکی صورتونو کې توحید د رسالت ته قیامت ته باس بعد الموت دا مرګ نه پس ژوندون بس اسانه پډېرو جوابونو اعتراضونو باندې کنه پوهیږي بس اسان حساب د ټماټر دی خراب دی پډېران باندې دی او ورزو الو دی وغیرہ دی اسخا دی دک شان دی پزمکه کیا هغه د پزمکه کې خخ کوخته پاک هغه بیا را زرغون کی تخم دی ختم دی پزمکه دی بس مړ دی کنه پزمکه دی خخ ته پاک بیا هغه تخم را زرغون کی نو دغه باس بعد الموت دی بس د مرګ نه پس ژوند دی الله څنګه هغه را ژوند دی کی دک شان بتا پس د مرګ را ژوند دی کی الله د ایمان سره مرګ راوړي. الله رب العزت فرمای اذا وقعت الواقعه ایمان سره مرګ سوال ډیر زیات کړي د فتنو دور دی چې الله هم د بیمانه د مرګ نه بچي. موږ د حضرت کل بابا جی سے دعا لتلو د کل بابا جی سے بهري الفاظ په هسپتال کې مداو چې کله وفات کېده نو دا په جبه باندې دا ذکر جاری او بار بار وی الله 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 ذکر د الله رب العزت شروع کړ. دا جنازې د افغانستان نه یو شیخ الحدیث راغلو ناغوی کم از کم که نورس نه کوي دونه دعا هو غواړي د خدای نه چې خدای پاک مرګ د ایمان سره راولي نو بیا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت کبرا برالو او چې ته کم از کم د ایمان سره هو ایمان خو ځان سره وړو کنه. نسائی شریف کې حدیث انسان با وهم دا به ګمان وي چې زه چې د مسلمان یم او دی به پوه نه خبرو کې به اسلام وتی منازکه زمانه د لږ احتیاط پکار الله دې نه کې توفیق راکړي. الله فرمایي او سو سر کې دا غي نه الله وایي اذا وقعت الواقعه نور سورۃ واقعه د دې چې د فضائل خاص او عوام ټولو کې مشهور دي
او ډیره مشهوره پکې ده. نور قرآن د هر څه دپاره کار کوي خو وایي غرضي څه وایي په خټه مور لګوي که څه وایي نو نور په هر څه فضایل ډېر زیات دي. او یو خلکو کې ډېر مشهور دا دی چې څوک دا لولي نو فاقه به پرې نه راځي. حدیث یې چې کوم الله جوړ کړی کم دی هغه منکر دی خو البته په دغه څیز کې ښه ټیټ کار کوي. خبره ټیک ته قرآن نور د بلا فضایلو دپاره نور دپاره هم کار کوي او دغه کې هم کار کوي. نو صورت واقعه د ماښام نه پس دی انسان وایي او دکه شان د ماسخوتن نه پس دی تبارک الذي وایي. الله دې راله توفیق راکړي. اذا وقعت الواقعه په هغه وخت کې چې واقع شي واقع کېدونکې لیس لوقعتها نو نه به وي واقع کېدو د دې لره کاذبه څه دروغ نشته. دی په واقع کېدو د دې کې کاذبه څه دروغ د دې په حقوق کې څه دروغ نشته. دا د دنیا ماحول نه دی چې بس منافقت دی په خوله یوه په زړه کې بله یو څه بل څه کوو نه دا د الله رب العزت خبره ده. الله وی لیس لوقعتها کاذبه چې درته مې ووي نو دا قیامت چې دی د دې په حقوق کې دروغ نشته. لیس لوقعتها نه دی د دې واقع کېدل د دې قیامت کاذبه دروغ نو هلکه دروغ نه دی. نو بیا دا څه دي خافضة رافعه خافضة ډېرو خلکو لره ښکته کوونکي دي. هلکه د تکبر په آخري انتها باندې به ولاړ وي د لویې په آخري انتها به ولاړ وي. لویه دعوه به یې کړي انا ربکم الاعلی فرعون به مې زه ستاسو لوی رب یم. نمرود هم دعوه کړې وه لوی خلکو دعوه کړې وه خو الله رب العزت فرمایي چې دا قیامت داسې څیز دی چې خافضة نه ښکته کوونکي به وي خلکو لره دې خلکو لره به څه ښکته کوونکي وي رافعة اوچتونکي به وي بعضو لره اوچتونکي به وي خلکو لره. نو څوک به اوچت کي اعلی مقام ته به ورسي الله دې را نصیب کي او څوک به چې دی نو هغه به لاندې جهنم کندې ته ولي نو الله هم دې بچ کي. نو تیارې پکار دی او تیارې دارې چې قرآن ته کښېنه قرآن زده که هلکه مونځ وکړه مونځ مه قضا کوې دکه شان الله توفیق راکړي. دکه شان سنت څومره اعمال دي دا راټینګ کې ذکر اذکار د انسان کوي درود شریف دی وایي کوشش به کوو ځان به د غیبت او چغلۍ نه بچ ساتو د بل کور به روانو نه مخلوق له به تکلیف نه ورکو. نو موږ ټول ګناهونه هم کوو او بیا وایو هلکه سوال کوه چې خدای جنت را نصیب کړي. دا یو نیمې قرآن ته نه کښېني وایي ما ته پکې استاد جي دوا وکړه ولې خدای والیم چې هسې بې ساه وایي نه ته په خوله نه وایې خو یې زړه دی خو راته دوا کوي همزه هغه منافق نه یم چې زړه مې یو څه خوله مې بل څه وایي. دو رنگی چوڑ دو یک رنگ ہو جا سراسر موم یا سنگ ہو جا. الکه قرآن ته نه کښېني قرآن ته د قرآن په نظر نه ګوري اوس چې چا ضرورت نه بیا خبره ده. ذکر اذکار ته نه کښېني دین او د مونځ درته بالکل اړو ښکاري نه د سره مونځ له خواله نه ورځي او ته وایې چې بهی ما ته بس دعا پکې کوه داسې ګپ دی نه. کوشش د انسان خپله کوي. انسان چې د ځان لپاره دعا غواړي یو داسې دعا چې ته چاته ما ته دعا وکړه او یو د زړه نه دعا ختل دي هغه بیا نو چې انسان مونږ او ځان لپاره دعا څنګه غوښتلي او چې د ځان لپاره د زړه نه دعا وغواړي الله د عاجزي وکړي زاري وکړي الله به دې تقدیر بدل کړي. نه ته د مانځه په کور کې او د مانځه ټیم کې مونږ کوو څه خو یا به کور ناست یو مونږ دلته قرآن وایو نو څوک به څه کوي یا مثال به طور مونږ ذکر کوو نو څوک به څه کوي خو په لاره کوڅه کې به ناستي چېرته به دوکان کې به ناستي یا به ما پسې غره یا پلت یا به تا پسې غره زمونږ نور صحیح غیبت به کوي چغلي به کوي دا نر زامنه دکه شان چې دی هلکه ته به څه نور به څه کوې چې مونځ کښېنې خو کور به ناستې کني زمیندارۍ کې به چېرته په سړک به نو هلکه دومره لرې خلک حج له لاړ شي چېرته بیت الله شریف ته هلکه پلانکي ځای ته ځو چې خدای رانه راضا شي او نږدې در سر جومات ته کاکا ایمان دی هغې ته نه راولي مانځله قرآن ته دی الله نه کښېنئ او دومره لرې سي نو بیا د دې وجې هلته لاړ شي نو چې څنګه تلي و مکه شان را شي د دې غاړې هم دکه شان صفا مختلي دا غاړې هم صفا را شي هېڅ اثر یې پکې نه کړی. استغفار ډېر وایي خو په استغفار خو چې زړه کې دې توبه نه نو په تش استغفار خو څه کار نه کېږي. د دې غاړې هم دکه شان لاړ شي چې واپس هم را شي نو بیا ځان سره حاجي لیکي هلکه مونځ دې کوم مونځ ګزار دی خو ځان سره نه لیکم ولې د ریا دپاره کوو نه هلکه چې لږ لاس خپې خوځو لږ عبادت کوو د الله رب العزت دپاره لګیا یو او دلته بیا راواله تسبیح دلته راواله منځونه کوه
دلته راواله چې د قرآن د مثال په تور کېنه دلته راواله مثال په تور ځان داسې وکړه چې بس د تبلیغ په شعبه کې ځه داسې وکړه چې تصوف په شعبه کې ځه داسې وکړه چې درس و تدریس په شعبه کې ځه او هلته یو کس تباه کوه هلته چې دی یو کور تباه کوه هلته کې چې دی نو یو خاندان یا قام قبیله تباه کوه او بیا ته وایې چې خدای به را باندې رحم وکړي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په ځمکه والا رحم نه کوي نو اسمان والا په هغې باندې رحم نه کوي موږ دا ټول په هر هلکه اسلام صرف د سیاست نوم نه دی هلکه اسلام صرف د اخلاقیاتو نوم نه دی هلکه اسلام صرف چې دی دا د کاروبار او معیشت نوم نه دی هلکه اسلام چې دا صرف د جهاد او د قتال نوم نه دی هلکه اسلام چې دا صرف د مونځ او د عباداتو نوم نه دی دا ټول چې سره راجمع کړي د دین اسلام دی او موږ ټول نه موږ وایو چې لکه بس زه په دې کې نو بس دا ټیک ده دا بل چیرې نو دی خو هسې لګیا دی الله رب العزت راته معافي وکړي نه داسې نه دي پکار ښه نو خافضة او ښکته کوونکي به وي ډېرو لره ښکته کوونکي به وي څه خلکو لره رافعة اوچتوونکي دا قیامت چا لره خلکو لره اذا په هغه وخت کې رجت الارض چې اوبه جړه کېږي دا ځمکه رجا په جړه کېدو سره چې اوبه جړه کېږي ځمکه چې اوبه جړه کولی شي ځمکه په جړه کولو سره وبست الجبالو چې وبلوزولی شي دا غرونه بس پالوزولو سره یا چې ریزه بکړی شي دا غرونه بس په ریزه کولو سره فکانت نو بسو بګرځي دا حبان پشان د څه شي فکانت بګرځي حبان وابلوزي منبثا پشان د څه شي پشان د خاورې یا داسې وایي فکانت نو بګرځي دا حبان خاوره منبثا څه شي الوزېدلې داسې به وګرځي الوتونکي چې څنګه خاوره وي نو دکه شان بس دا غرونه وګرځي الله رب العزت وایي چې د دې اړو څه حیثیت نشته هیڅ حیثیت یې نشته الله په مقابله کې چا طاقت څه شی دی الله په مقابله کې غر څه دا خو ما تا ته دا غر دی او دا سمه ده او دا دی الله ته ټول مخلوق یو شان الله دې را باندې رحم وکړي فکانت هباء منبثا نو بګرځي دغه غرونه هبان پشان د خاورې منبثا الوتونکي وکنتم او شیبه تاسو ازواجا ثلاثه درې ډلې نو تفصیل بیا را روان دي چې کومې ډلې له به څه ملاویږي نو وبګرځي تاسو څو ډلې درې ډلې الله وایي فاصحاب المیمنه نو څه دي صاحبان د خلاص ما اصحاب المیمنه څه دي صاحبان د څه فاصحاب المیمنه نو به صاحبان د خلاص ما اصحاب المیمنه څه دي صاحبان د خلاص الکه عمل نامه به ول ورګي فرشتي په کوم لاس باندې په خلاص باندې ښا نو چې د کله عمل نامه ملو شي دی وي ها مقرؤ کتابیا اے وی راشه زما دا عمل نامه ولولې ولې ظننت انی ملاق حسابیا زما دا ګمانو چې ما بسکو چې زب ملاقات کوم د چا سره د حساب کتاب سره نو ځان مې ورته سم کړو او مونږ سوایو وی مړه دا دنیا په کار دا جهان سره بیا ګو او چې ډیر ستړي شو په عبادت الکه مونږ کا الکه مونږ سم کوا مړه وخت قبلې کنه تاسو ورته دین ګران کړي زمونږ مفتی صاحب دی هغه داسې کار و یو بابا و هغه به وده زر وکړو دا اکثر به چې دی نو دا ګیټو سره د دې طرف ته ځای وچو نو یو ورځ ورته ما هغه ګونه که ځان مې پیغلې که وایي په دویم ورځ مې چې بیا ولیدې ما وایي چې اوس خو دې تا ګناهګارۍ مزیده ما ځان نه کوي ما ورته چې بابا خفه نه شي دا ګیټو سره دا ځای خو د وچ دی دا پرون هم وچو ده وایي ما ته وایي چې ښه زما ورته خیال نه وایي دا خپې داسې کړه په لاسې دوکان یې تو کړي د پاسه پراخ کړي وی چې بس لون شوي ما ورته چې بابا په دې ونه کې اوبه پیاړی وایي ما ته وایي چې مړه خدای قبلې سړیه تاسو راته ګرانه کړې نو موږ داسې بس اسانه کار مله کتلی دی وایي خدای قبلې وکنتم ازواجا ثلاثه او شیبه تاسو څو درې ډلې فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه نو بس صاحبان د خلاص څخه دي صاحبانو د خلاص د منشي کاغه خبره پکې یاد ساته ښه ما درته ویلو کنه هغه دلته خبره کوله یا کعبه مبارک نه طواف کو یا غيو چې دی आवाज وکړي چې خدای پاک عمل نامه په خلاص راکړي او موږ هم وایو کنه خدای پاک
وی عملنامه په خې لاس راکړي یا بل ورپسې شا غاړې اواز وکړي چې کارونه دغسې کوي عملنامه په خې لاس غواړي. نو موږ هم چې دی دا یو کار رانه د دنیا نه پاتې کېږي د ګناه او عملنامه په خې لاس غواړو. او داسې خدایه پاکه ته واړه جنت والله ورکړي داسې په اسانۍ والله ورکړي. تپوس دې ته وکړه چې الله دې معافي وکړي. او بله خبره داره نو فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصن صاحبان د برکت تی خلاص والا ها الله رب العزت ته پکې مونږ راولي. واصحاب المشأمة مولانا بجگر رحمه الله فرمایل وی ما یو پیر تقریر کو د شپې نو یو بابا را د مخامخ ناست وي طالبانم وی هغه راته جړل په تقریر کې سم جړل راته وی بیا د شپې طالبانو جمعات کې چون کې پاتې نو طالبان سره د اسماتي ته وته مو چې اومه کته هغه د شپې د بل د پټینو براړي په خپل پټي وسامه وی مورته چې یاله کته خو پلان کې نه ویم کنه وی مورته چې ما بیګا تقریر کو تا جړل نه وی چې جړل مې وی مورته چې داسې کې ما دې چې دا خو د په پټی لګي او بور غلې ما چې په خپل لګ ورسامې کم وی ما ورته چې سر د سانډا سرمن د میخي د ورځ شیخي د شپې خوري پر دې مالونه نو منګم ته لګ بس چې موکراته ملاويږي کنه د دې وجه وی فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة او صاحبان د غسلاس ما اصحاب المشأمة سبد دي صاحبان د غسلاس. الله رب العزت فرمای دا سبد خلق دي چې الله وی چې بد خلق دي کنه چې مالک وی خالق او رازق وی چې دا سبد خلق دي. نو پکار چې موږ لږ فکر وکړو لږ ځان ته سوچ وکړو چې خدایا اوسه پورې خو زه په ګناه کې اختم خدایا اوسه پورې زه دې ته سوچ کوم چې اوسه پورې ما دا کارونه کړي دي چې په خیله سره عملنامه ملو شي او کدا مې کړي دي نو کدا ته ځان اوچت ښکاري په یو مجلس کې درته ځان اوچت او غوره ښکاري په کور کې درته ځان اوچت او غوره ښکاري په ذکر اذکار کې درته په یو مجلس کې ځان بس پوه شه چې بای تا کې لا خو مضبوط کمې پاتې دي کدا ته چې دی په خپل جامه کې راوي ته چې خلک زم خپل ملګری ورته یې لکه دا دغه کوم ما ته ختهشته د سکسان پکېشته ما ته وای ما ته خو مونږ ته ځان ډېر خخ کاری دی پلان کې ته نه ګوري هغه څه کوي نو چې دا ځان درته خخ کار شه نو بس دې کې کیسه ده لا کیسه پاتې ده دنه لا منګک پاتې ده د کوی ناس وبو بس او منګک پاتې ده نو د دې وجه سوی الله رب العزت فرمای واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة سبد دي صاحبہ واصحاب المشأمة او صاحبان د غسلاس ما اصحاب المشأمة سبد دي صاحبان د غسلاس دا سبد خلق دی خان نو کافلی چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظت بمل د کم کاروانی الله دی خلاص والا کې مونږ راولي اوس الله وی سنور خلق بوي خان سنور خلق بوي اب کم خلق وی الله دې کې راولي الله وی والسابقون السابقون الله څه فرمای والسابقون السابقون او سبقت کون کی سبقت کون کی اغي سبقت وکړو لوان دي کیدون کی اغي لوان دي شو صحیح شو یا لوان دي کیدون کی اغه سدي لوان دي اولائک المقربون هم دغه خلق مقرب او نږدې خلق دي د الله دغه خلق سره دا مقرب او نږدې چې کوم سدي الله ته سدي لوان دي نو چې کله سوال کوي خدای پاکه په مقربینو کې می به حساب به کتاب حشر کې څه سوال کوا چې خدای پاکه په مقربینو کې می به حساب به کتاب حشر کې او درې دا نو امین په وای خیر دونه ګرمي نشته ښا الله رب العزت بم د جهنم نه بچ کی او کنه ته په امین کې چې خپکیږي چې امین په دې انرژي لګي او که په دې خپکیږي چې په امین باندې تنګيږم نو بیا هو کیسه ګرانه ده چې ځانم سوال نه کیو دا بل په سوال امین نه کی بیا نو الله دې مقربینو کې به حساب کتابه حشر کی اولئک المقربون دک خلق دا نزدې خلق دي دا مقرب دي فی جنات النعیم د نعمتونو په باغونو کې بوي سلۃ من الاولین او دا لوی جماعت بوي د ډومبانو خلقونه بلوي جماعت پدې کې وي نو یا خدا هر پیغمبر صحابه چې راجمع کی نو دا یو لوی جماعت جوړيږي دا بوي او یا
ډیر مضبوط یعنی تفسیر چې کوم دی نو د دې امت لومبني چې کوم خلک دي صحابه وغیرہ نو هغه چې دی هغه ته مراد دی نو الله وی دغه ډیر دغه نه ډیر خلک دي دغه کې ډیر خلک وی الله دې توفیق راکړي نو هغه ای کې صحابه دي تابعین دي لوی خلک دي الله دې پکې مونږ لم توفیق راکړي دای په نقش قدم دې مونږ بوزي الله دې پکې مونږ به حساب کتاب داخل کړي ندی وجه فرمای والسابقون السابقون اولوان دي کیدونکي اغړوان دي کیدونکي اغړوان دي کیدونکي دي اولئک المقربون هم دغه خلق دي دا نزدې دي دا مقرب د الله دي فی جنات النعیم د باغونو د نعمتونو کې به سلة من الاولین دا څه دا جماعت دي غټو تړمبنو خلقنا او وقلیل من الاخرین او لږ به وي د رستنو خلقونه رستو خلقو کې به بیا کم وي علی سرورن په داسې کرسو باندې به وي مودونتین چې دا سرو زرو تارونه به وي چې هغه جوړ شوي نو د هغې تارونه به څه وي یا د سرو زرو وي کاکا نن خو ته یو جوړه والې د زنانه دپاره د واده جوړی ده هلکه په دې د سرو زرو کار شوي د سپینو زرو نو ساخني دله دم کې ودرېده ابه ټول یو ورځ دوه ورځې اچوي نه یا اکثر خلک په کرایه بیا راوالي نو خبره داسې ده چې الله رب العزت فرمایي چې څه شي وایي داسې کرسۍ به وي چې د هغې تارونه به د څه د سرو زرو نه الله دې را نصیب کړي نو علی سرورن په داسې کرسۍ باندې به ډډه وهلې وي مودونتین چې هغه د سرو زرو د تارونو به وي متکئینه چې جوړه شوي مودونتین چې جوړه شوي وي د سرو زرو د تارونو متکئین علیها تکیه به لګولي په دغه کرسو باندې متقابلین یو بل ته مخامخ یو بل ته مخامخ به تکیه لګولي نو جمعات کې الګ په کرسو کې تکیه مې لګوي اسې به سبا کې کوشش کوي که انسان ستړی شي ذکر وکړي اذکار وکړي مونږ ودس وکړي نو بیا باقي کینه خو اسې به سبا د جمعات نه کلب نه جوړه چې د صبح په قیام نشي کولی رکوع نشي کولی په ولاړه باندې او سجده مجده خاصم بس د کرسي نه بیا خلک په اشاره کوي هغه لپاره غوره مونځ چې دی هغه په ناسته دی یو کس او اوس که چا د تکلیف وي په ناسته کې چې ډېر سخت تکلیف دا معمولي تکلیفونه نه تاسو ته ما ویلي دغه ته لاړ شه تا به د کم کس شوق راشه چې بوم ځم په درې کسه باندې راولي قاري عبدالغفور صاحب مونځ چې دی نو په ولاړه باندې کوي دغلته قریش باباجي صاحب دی په دوه درې کسې راولي نوي کس ورته پاسولو ته پرېږدي نه وایي تاسو پرې نه پوهېږئ چې معمولي زور والي بیا بیماري دومره کمزوری شوی دی خو چې مونځ کله کوي نو خطبه هم پخپله کوي تقریر هم پخپله کوي او د جمعې مونځ هم پخپله ورکوي نو لږ کوشش په او که د چا ضرورت نو په هغې بیا سختي نه پکړه چې نه ته خو هسې ناستې ده هر چا ته خپل ځان معلوم وي خو چې د چا وس کېږي په ناسته بیا چې دی چې هېڅ هم نشي کولی لږ تکلیف دې برداشت کړي د مفتي فرید رحمت الله علیه وایي چې دی نو اخره پورې چې هغه به تر دې پورې مونځ کولی شي پالج وکړي خو چې تر دې پورې به یې کولی چې په کړکۍ به هم زور کولی شي معمولي تر هغې پورې به هغه په ولاړه باندې مونځ نن کې ښه کمزور نو لږ دغه پکار وي او بیا د هلته به چې دی نو بیا الله رب العزت په بس توفیق راکړي الله دې راته را نصیب کړي یو بل ته به انسان چې دی مخامخ ناست وي او ډډه به یې وهلي الله دې را نصیب کړي بیا په کرسۍ باندې مونځ نو د ضرورت په وخت باندې جایز دی هیڅ به سختي نه پکار د ضرورت په وخت باندې جایز دی او بغیر د ضرورت چې دی نو هیڅ به مونځ نه کېږي په کرسۍ بغیر د ضرورت په کرسۍ مونځ نه کېږي صفا خبره علا سرورن پا سبوی پا کرسو باندې بوی پا داسی کرسو باندې بوی مودونتین چی د سرو زرو تارون بی متکین علیها چی ڈڑا بی لگولی پاغی باندې ڈڑا بی لگون کی بوی پا دا کرسو باندې متقابلین یو بلتا مخامخ ولی پا قیامت کی بیا دا نفرتون و حسد بغض کینی دا بنوی زکا چی دا کافرانو بیماری دی او پا مسلمانانو کی دی دا کافرانو بیماری دی او پا مسلمانانو کی نو بغض نفرت نو چی دا دی وجه لکا دا پلانکی سره ته ولې نه کینې باسي وایي د هغه مخته مې کته مړه نه غواړي د هغه مخته مې کته نه غواړي قیامت کې به الله رب العزت چې جنتي جنت ته داخلوي نو د ده او په چا باندې لږه ګناه پاتې مې د هغې نه مخکې نهر وي په هغې کې به ولامبئ نو چې جنت ته ځي پاک صفا به ځي
نو ایس بنئ مخامخ به یو بل ته ناست دي ملګري به د ملګرو سره وي چې د الله د رضا دپاره چا ملګرتیا وي دکه شان بعضې اولاد به د مور او پلار دپاره تقاضه وکړي د هغې درجې به خدای پاک را اوچت دي کړي نو د یو بل سره به وي مخامخ به ناست وي باقاعده به پکې بازارونه لګي او یو بل سره به میلاویږي شکلونه به حتی چې پکې بعضې صورتونو کې بدلېږي چې انسان یې واچي هلته کې الله به له شکله کشان وګرځوي د الله رب العزت دیدار چې وشي نو هغې باندې به ناشنا نورانیت بیا پیدا شي په مخ باندې بیا زنانو باندې به یو هوا ولګي د هغې د وجې به هغې کې نورانیت پیدا شي نو الله دې راته رانصیب کړي الله دې راته رانصیب کړي الله فرمای علی سرور موضونة متکین علیها متقابلین یطوف علیهم چې سبوي یطوف علیهم چې ګرځي را ګرځي به په دیو باندې خدمت به کوي د دیو خدمت یخدم علیهم خدمت به د دیو کوي ولدان شبان نوجوانان به وي مخلدون همیشه کړلی شوي همیشه کړلی شوي داسې خدمت به نه چې د یو ورځې خدمت کوي الله ابوالعزت به درله داسې خادمان درکړي الله دې راله مرګ د ایمان سره راکړي چې هغه خادمان به د همیشه دپاره وي الله دې راله توفیق راکړي بیا الله رب العزت فرمایي باکواب او پیالی به راغشتي پیالو سره و اباریقا دا خادمان به در باندې څنګه چکر وي ګرځي را ګرځي با نو باکواب د پیالو سره و اباریقا او د جګونو سره و کأس او د پیالو سره نو داسې پیاله چې هغه ظاهرا یعنی جوړه وي دا کونډو مونډو والا او داسې پیاله چې هغې ته اسم نه وي یعنی دا تبلیغ والا یې ته څه وایي کټورې او تاسو ودایي تاسو خپل نوم باندې دغه بلغمې کې څه شي دغه پیالې نو ایس به ورته نه داسې صفا لوښي به وي او د شرابو دپاره چې کوم خاص لوښي دي هغه به وي خوا به داسې شراب وي چې په هغې کې به نشم نه وي او د سر دړ به هم نه راولي او بعضو مفسرینو د دې اوس به راشي ترجمه یې کړې ده چې د امام بخاري صاحب ترجمه کړې ده چې د خېټې دړ به پرې نه راځي نو شاید چې شرابو سره به د خېټې دړ هم راځي الله هم دې ته وساتي نو د دې وجې به ده ته ترجمه کړې ده یطوف علیهم ولدان مخلدون هلکه ګرځي را ګرځي او په نوجوانان همیشه خدمت کوونکي باکواب و اباریق و کأس د پیالو سره او د جګونو سره او د پیالو سره من معین د سنه داسې پیالې من معین چې د خالصو شرابو به وي یا داسې شراب چې په هغې به مهر وهلی شوي وي داسې شرابو پیالې به وي لا یصدعون عنها نه به د شراب چې دی لا یصدعون نه به سردرد راځي عنها د دغه شرابونه د دغه شرابونه به څوک په سردرد کې ناخته کېږي ولا ينزفون او نه به د دې نه څه کېږي د دې نه به بېهوشه کېږي الله رب العزت دې موږ بچ کړي د دغه شرابونه دغه جنت والا شراب دې الله رانصیب کړي